زما نوم ارشد دی، د پلار نوم مې اخترګل دی. سهار وختي کار راتلم او پولیس والا راغی موبایل او زه اوچت شوم تاڼۍ ته یې بوځم. ما ته وایي سر ښکته کړه. چې زما سر ښکته کړه 3 څپېړې ووهلم. وایي موټرسایکل دې څه کوه؟ نو ما وایي د څه شي موټرسایکل؟ وایي تا موټرسایکل پټ کړی دی. ما ورته چې موټرسایکل خو ما نه لیدلی او نه یې پټ کړی دی. موږ څه غله خو نه یو چې موټرسایکل یې پټوو. خو بس هغوی ویل چې نه دا تا پټ کړی دی او دا به موږ په تا باندې ثبوت کوو. نو ټوله شپه یې دغه کړم، ورځ یې راباندې ټوله تېره کړه، ټوله شپه یې دغه کړم. بس بیا یې شپې راویستم، ریمانډ یې راباندې واخیسته. ریمانډونه راباندې واخیستل، ځوړند یې کړم، پوزه کې یې راته اوبه واچولې. د هغې نه پس یې بیا را دغه کړم، دې خوا راوستم. نو چې وایي بیا راشه. نو چې رالم وله بیا د جیل تمبو ته راله سر وو. هغې نه پس یې بیا زه کېناستم اخوا نو بس بیا راغی. بل ما ته وایي هغه ګاډۍ سره چلېږي سجو سره، چې سجو سره کوم ګاډۍ چلوي هغه راغی. ما ته وایي چې دا تا کړي. ما ورته نه دی کړی، زه ورته په قرآن باندې لاس کېږدم. هغه وایي چې نه په قرآن ور لاس هم کېږدی، خو دا کار تا کړی دا ورباندې ثبوت کوم. ما ورته چې ما نه دی کړی، ما باندې نه شي ثبوت کولی. وایي چې نه ثبوت کوم درباندې. بس هغه بیا راویستم، بیا یې پرې راواغېسته او بیا یې بوتلم هغه کمرې ته. نو بیا یې لاسونه خپې را نه ونیولې او بس په پیپ باندې یې والم لګېږي راته. نو بس د هغې نه پس چې ماسخوتن شو، ټول 2 ورځې مې راباندې تېرې کړې او ماسخوتن یې بیا په بله شپه باندې را پرېښودم. چې را پرېښودم نو زه اوس د هغې نه پس دا زه ناجوړی یم، تش امتیازو کې رانه وینم ځي، پیپ هم رانه ځي، لاس یې هم راله خوږ کړی دی. او دا دوایانو اوس مې نشته، خلکو نه قرض پیسې لرم او دوایان یې بې ځان له کومه. دا وګوره زما ټسټونه دي، دا ټسټونه وګوره او وینه او دغه رانه پیپ رانه ځي تش امتیازو کې. زما زوی دی، موږ د مټې چشتي آباد اوسېدونکي وو. سهار وختي مې زوی کار لته، خپلې مزدورۍ لته. پولیس والا راغی ایسې شو، زما زوی ګاډي ته وخېجه. دی یې بوته رانه مزدورۍ لته. زموږ خو نور څوک نشته، دا ماشوم بچی مې دی، دی ماله مزدوري کوي، خواري مزدوري راله کوي. نور مې څوک د ګټې وټې نشته دی. زموږ ډېره غریبي ده. او دی پولیس والا وخېجه ګاډي ته، هلته کې په ټوله کسه باندې ووهه. بیا د شپې ورپسې مونږ لاړو، وي دلته کې مونږ نه دی راوستی. هغه شپه یې ده باندې حوالات کې وکړله او دی ډېر زیات ووهه، ریمانډونه یې پرې واخیستل. نو ولې دوی دا غله نه پېژني؟ غله سم دا خلکه نه پېژني چې دوی بې ګناه تا خلکه خېجئ او ګناهګار دوی پرېږدي. دا ولې داسې کوي دوی؟ مونږ سره د انصاف وکړی شي. دغه ایسېچو چې کوم دی نو زما دې زوی سره ډېر زیاتې کړې، ډېر ظلم یې ورسره کړی دی. زه دا غواړم چې مونږ سره د مدد وکړی شي. دا د کلي مشران، دا پولیس والا، د ایسېچو، دا د ملک د قوم د خدمت دپاره راغلي دي، د تباهۍ دپاره دوی راغلي دي دلته کې. دا خو په کار دا دی چې دا ماشومان بچي دي چې دوی پرې خیال ساتلی. څنګه چې زمونږ دا ماشوم بچی دی، داسې د دوی بچي نشته چې دوی سره دومره ظلم کوو. په څه خبره باندې زما بچي سره دومره ظلم کړی دی، دومره زیاتې یې ورسره کړی دي. مونږ له خو چې دوی راونړي نو مونږ له خو د بل طرفه نه راځي. دا خو زما ماشوم بچی دی، 15 کاله عمر دی ټول د ده. او زمونږ خدای ته کاته دي او دوی ته هم کاته دي چې دې ظالمانو تالاشي اخیسته چې ته سره جیب کې څو هغې هم ترېنه اخیستي دي او دوی د غلو ملګري دي. نو غله ورسره دغه دي، لاس دي، غله ښه پېژني او بې ګناه کسان دا رانیسي، د ایسېچو دا نور کسان. دا ولې داسې کېږي؟ مونږ سره د انصاف وکړی شي.